نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون صدق الله العظيم. سورة النمل نرلسم پارا پنزسل ویختم نمبر آیت دی رکو دا مخی رکو سر ربط و مناسبت دادی فمخی رکو کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل واقعات سلیمان علیہ السلام بیان شو. اس پدی رکو کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلائل واقعات دا صالح علیہ السلام او واقعات حضرت لوط علیہ السلام بیانی. اللہ رب العالمین دا صالح علیہ السلام دا نبوت او دا دعوت حال بیا بیانی مخی تفسیر سر ذکر شوید. دا صالح علیہ السلام دعوت دا یو اللہ پاک دا عبادت چتاسو دا یو اللہ پاک عبادت قوم وزائشو بازی ایمان روڑو او بازی پخبل کفر باندی پاتش یا چکم کسان کافرانو دا صالح علیہ السلام نے دا عذاب مطالبہ کرو. اللہ پاک باغی باندی تردیدو کچھ تاسو عذاب بجگدے باندی ولی خوارو تاسو معافی ولی نمواری دپارا دی چی پتاسو باندی رحم خوشی چی تاسو عذاب وارو. یا پدی قوم باندی قحط سالی رالا پدی قوم دی صالح علیہ السلام و مومنان طویل داستاسو دوجی پمنگ باندی قحط راو تاسو سپیری استاسو دوجی من باندی قحط سالی رالا. اللہ پاک صالح علیہ السلام تو وحیو کا کہ دیت اوایا دا سپیروال استاسو پخپل زان باندی داتا سپل سپیری او پدی قحط کے استاس دفار امتحان دی چتاسو توبو باسی ایمان روڑی او پخپل کفر کبر قرار پاتی کی گئی. یا دا صالح علیہ السلام کو مقابلہ کی دا سمودیان انہا کسان اقبل منس کے مشورہ ہوگا مشورے پدی باندے اکلا دا قوم سرداران انہا کسان چمنگ با دشبی پا صالح علیہ السلام باندے پیوز حملہ دے با قتل کون پا سبا سو کوئی چی دا چا قتل کرو نمنگ با وی تی ممتنا خبر نوی چا بکڑی دی دا تدبیر کو دا صالح علیہ السلام دا قتل کون دفع. اللہ رب العالمین پدی باندی دا غرن یو کانلا اورزو دا نهوار حلاک او یا جبریل علیہ السلام پدی باندی چغو حلانو دا نهوار حلاک. اللہ فرمائی دیم تدبیرو کمنگمو دا دی تدبیرو دا صالح علیہ السلام دا قتل کولو او من تدبیرو دا دیم قتل کل او صالح علیہ السلام تا منجات ورک کہ اللہ جل شانہ دا چاہ قتل فیصلہ نہیں کری او دا حفاظت او دا نجات فیصلہ کری آگا دا شانہ. بیا اللہ پاک نبی علیہ السلام تا تسلیم کی چی دا قوم دا صالح علیہ السلام چی سمر بغاوت اللہ پاک دی حلاک دا کفر شرک وجی دا علاقہ پلا رکی دا دا مکی مکرمین چی خلق پا دیلار باندی شام تزید آبادی پا دیلار کرازی خلق بھی پا غیباندی عبرت حاصل. بیا دا حضرت لوط علیہ السلام دا قوم واقعا بیا مختصرا بیانی. دا لوط علیہ السلام قوم چودی بدا ناری نو سر بدفینی کو اللہ پاک دا دی قباحت پا قرآن کی بیا ذکر کے اللہ پاک جم کو تاسو ددغی گناہن نقصات ادا سی گناہ چی دی لوط علیہ السلام دا قوم دولان دی دا کار چانو چی لوط علیہ السلام دی قوم تا دعوت پر
لوط علیہ السلام کو اصل کې د عراق بابل نه صدوم تراغل د علاقې تراغل نو دی ورته وی چې ته د دې مهنت نه منش دا خبره باندې او کبيان ته دا خبره کې نو موږ به تا د دې کلی نه وباسو ځکه دې مسافر او نن سبا هم دا معمولی کله چې یو ځای کې یو عالم یو مسله کې نو خلک یې د جمعات نه به وباسو ولې داسې مسلې نو دا هغه خلک دا خبره کوي چې کوم د دین دشمنان سم مسله دا د عالم ذمہ داری ده چې بیان عالم ته الله پاک علم ورکړي دې به حق مسله بیانوي انکو چا کې غلطي وي پکار دا چې غلطي هغه د ځان نه وباسي فزید دې چې عالم ته وي چې د جمعات نه بده وباسي ولی عالم خپل غاړه خلاص کتا ته الله پیغام درک چې غلطي د ځان نه وباسي رستا پیدا نجات وتا ته آخرت کې ملاوي عالم ته پکې صرف ثواب ته او ستا په آخرت نجات چې چا د علماء خلاف داسې قسم منصوبې جوړې کړې دي د هغې خاندانونه د عالمانو طالبان نه خالي پاتې شوي ځکه چې څوک د علماء دشمني کوي او د طلباو دشمني کوي الله پاک د هغې په خاندان کې نیک سړی بیا نه پیدا کوي عالم او طالب کو لا غټه خبره الله پاک د موږ او تاسو د عالمانو طالبانو د دشمنۍ نه وساتي ځکه په مقدس مکه باندې دا د پیغمبرانو وارثان نو چې څنګه پیغمبرانو سره خلکو زیاتې کړي وارثانو سره بالکل او چې څنګه د پیغمبرانو سره چا زیاتې کړي الله هلاک کړي نو چې وارثانو سره څوک کوي الله هغه هم هلاک معلومه دا شوه چې دا لوط علیہ السلام سره د قوم دا زیاتې کو نو خپل عذاب ته دعوت ورکړي لوط علیہ السلام کو حق خبره و دې قوم کې غلطیو ناغي نه برداشت کوله لکه بعضې ځایونو کې اکثر ملګري وي خلک سود خواري نو چې عالم کله د سود په رد کې بیان کې وي نا منګیا دی یو استاد دا مسلې به نه کې ولې هغې کې خپله سود موجود ګوره سود یا بله ګناه یا مثال د بجلۍ غلا څوک او استاد مسله وکړه چې لکه د غلا بجلۍ مې استعمالو وي استاد دا خو موږ ته وایي نو مسله بیانول که هر چا کې عالم خپل غاړه خلاص لکه څنګه پیغمبر په مسله بیان کړه که چا کې به غلطي و نه هغې به مخالفت شروع نو بیا به نقصان د هغې د پیغمبر نقصان به نو معلومه دا شوه چې عالم په حق مسله بیانوي او چې چا کې غلطي وي هغه به د ځان وباسي نو نجات او ثواب په دواړو ته ملو شي الله جل شانه دې موږ تاسو ته د عمل کول توفیق راکړي لوط علیہ السلام ته او مؤمنانو ته الله پاک نجات ورکړي او د لوط علیہ السلام او الله جل شانه په عذاب سره هلاک الله پاک د مسلمانان د لوط علیہ السلام د قوم د عمل نه خلاص کی نن سبا انتهایی زیات شوی والله د مسلمانانو سره نو فرمایي ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا او بتاقی سره موږ لېږلو ثمودیانو ته رود د صالح علیه السلام عند دې خبرې دپاره او عبود الله چې تاسو د یو الله پاک عبادت وکئ فإذا هم فريقان يختصمون پس ناګهان شو دا خلک دوه ډلې خپل منځ کې جګړې کولې په دین کې بعضې مسلمانان ایمان وروړو او بعضې د هغې مقابل شو هغې ایمان نه وروړو قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة وی صالح علیہ السلام زما قوم تاسو ولې جلدی باندې غواړي عذاب وړاندې د توبې او د معافۍ نه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون تاسو ولې د الله نه معافي نه غواړي د پاره دي چې په تاسو باندې رحم وشي قالوا طيرنا بك وبمن معك او وی چې موږ په تا باندې سپېروالي نه شو تاسو چې کوم مؤمنان دي پاغي باندې قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون وی صالح علیہ السلام سپېروالي ستاسو د خپل طرف نه دي پنځ د الله بلکې تاسو یو قوم چې تاسو باندې امتحان کولی شي
وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون او پدی کلی کی نه سرداران چې دی فساد کو پزمکه کی او سمکارونه نه کول قالوا وی تقاسموا بالله تاسو قسمونو کې الله باندې قسم پس باندې وکړي لنبیتنو چې موږ بخامخا ضرور به ضرور د شپې پدی صالح علیه السلام باندې حمله کو قسم پدیو چې نه واړه په قسمونو او پدی باندې به حمله کو وهلو دد په حل باندې ثم لنقولن لولي بیا بمواوی دد وارثانو ته ما شهدنا مالک اهله وإنا لصادقون ممنوع شریک شوی وقت هلاکت او د قتل کول اهل ددتا وإنا لصادقون یقینا من خام خارج کلی قسمونه بو پکار بو بیا بو چې موږ خبر نه یو د صالح علیه السلام د قتل مشوره ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون او دې تدبیر کو په تدبیر کول سره د دې تدبیر صالح علیه السلام د قتل کول ومکرنا مکرا او موږ تدبیر کو څنګه موږ د صالح علیه السلام د نجات او د دې د عذاب وهم لا يشعرون دین پیدل فانظر كيف كان عاقبة مكرهم پس تو ګورا څنګه انجام د دې تدبیر انا دمرناهم وقومهم اجمعين یقینا من هلاکو دی قوم د دې ټول فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا پس دا کورونه د دې دی ورزيدونکې دي ورزيدلې په دې باندې په سبب د ظلم د دې ان في ذلك الايه لقوم يعلمون یقینا په دې واقعا کې خامخانه قد الله د قدرت تعالی قوم د پاره چغي پیږي وانجن الذين آمنوا وكانوا يتقون امن نجات ورکړه کسان چې مؤمنان او غیر دل الله پاک ولوطن قال لقوم يتاتون الفاحشه وانتم تبصرون امن لوط علیہ السلام فالقوم تدعو بالقوم تا یاد کو واقعات لوط علیہ السلام کله چې دوی خپل قوم ته تاثرات کوي او تاسو به حیا کارتا او حال دار چې تاسو وتخوري انکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء آیتاسو یقینا خامخارا تکوی ناری نوتا شهوتن پا شهوت سرا من دون النساء نخبل بی بیانوتا بل انتم قوم تجهلون بلکہ تاسو یہ قوم جاہلان فما کان جواب قومی پسنو جواب دا قوم دا لوط علیہ السلام الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم مگر دا کبی ہوئی تاسو باسی لوط علیہ السلام او د اهل د دې کلی استاسونه انه اناس يتطهرون یقینا دي داسې خلک چې ځان پاک ساتي فانجنا واهل الا امراته قدرناها من الغابرين پس موږ د نجات ورکو د اهل ته مگر د بیبي ته نه چا کافر موږ د دې باره کې فیصله کړی و چې دا بهاله کې ګل خلق نه ګرځي وامطرنا عليهم مطرا او موږ باران ورو په دې باندې په ورور سره د کانو باران فساء مطر المنذرين فدير بد اغباران د يرول شو واخذ الحمد لله